تاسو په دا مخبرو کې علماو نه اورئ چې کله انسان وفات شي رسول الله مبارک فرمای عملنامه یې بند شي. بیا فرمای درې کسان داسې دي چې د هغوی عملنامه بندیږي نه، هغوی مړه دي په قبرونو کې پراته دي خو ثواب ورته رسي. هارون رشید بادشاه به چې کله چکر له وته نو ځان سره به یو طالب بوتو، د به د طلبو سره ډېره زیاته مینه کوله. یو ځل یو طالب ځان سره بوتلی نو هغه طالب نه هارون رشید بادشاه جنازه تیره شوه. نو هغه طالب د هارون رشید بادشاه نه تپوس وکړو دا جنازه د مړي ده او که د ژوندي ده. هارون رشید بادشاه ورته حیران دی چې دا څنګه سوال یې وکړو، جنازه خو چاته د ژوندي سړي نه. نو چې بیرته واپس کور ته راغلی نو لور یې عالمه وه. نو هغه لور ته ویې ستاسو دا طلبه هم ډېر عجیبه وي، نن یو طالب علم راسره تلی وي ما نه یې داسې معقول شانتې سوال وکړو لا علم سوال یې رانه وکړو. څه یې درته وویل؟ ما ته ویې چې دا جنازه د مړي ده او که د ژوندي ده. نو هارون رشید بادشاه لور ورته بابا ته پوه نه یې، وی دا سوال یې تا نه ډېر ژور کړی دی. وی تا نه یې دا پوښتنه وکړله چې دا کوم کس وفات شو د ځان نه وروسته څه عمل پرېښی دی چې ده ته په قبر کې وررسي، که نه خپل عمل یې ختم کو ولاړ. څوک چې ځان نه وروسته څه پرېږدي او عمل ورته په قبر کې رسي نو دا کس حقیقتا دی مړ نه وي، دی خو صرف ظاهري خلکو ته مړی ښکاري، نور عمل ورپسې روان دی تر قیامته پورې د ده عملنامه چلیږي. ځکه د دنیا ژوند خو د عمل دپاره دی. نو چې ته دنیا نه لاړ شي او عمل دی په دنیا روان دی نو ته خو بیا مړ نه یې ژوندی. که نه دنیا خو د ګټې دپاره ځای نه دی چې ته به دلته بنګلې جوړې، ته به دلته ګاډي یالې بس چې ته لاړې نو نه یې شي اخیستلی. نه، دنیا ته خو الله رالیږلی د عمل دپاره. اوس یو انسان د دنیا نه لاړ شي او عمل بیا هم روان دی، د دې دا مطلب دی دا سړی اوس هم لا ژوندی دی په دنیا. نو تا نه یې دا پوښتنه کړې. هارون رشید بادشاه دا خو ډېر هوښیار و، زه پرې پوه نه شوم. نو دې حدیث شریف کې فرمایي رسول الله مبارک چې درې کسان داسې دي د هغوی عمل ختمیږي نه. یو من صدقة جاریه، هغه کس چې هغه صدقه ورکي او صدقه جاریه ورکي نو د ده چې څونه دا صدقه استعمالیږي په دنیا ده ته به ثواب رسي. صدقه جاریه څه ته ویلی کېږي؟ لکه جومات جوړ کړي او دا جومات قایم وي، خلک پکې منځونه کوي چې تر څو پورې جومات دی او منځونه پکې کېږي ثواب ورته وررسي. مدرسه جوړه کړي په هغې کې طالب العلم طلبا سبق وایي، نو چې څونه پورې په هغې کې طالب شته او سبق ویلی کېږي ده ته ثواب وررسي. یا چېرته یو ونه ولګوي په هغه ونه کې میوه ده، څونه چې دا ونه قایمه ده او میوه ترې خلک خوري ده ته ثواب وررسي. یا چېرته کویه یا داسې بل د اوبو دپاره څه انتظام وکړي چې څونه پورې خلکو ته د نفع رسي ده ته هغه ثواب دا روان دی. دا صدقه جاریه ده. یو خو هغه صدقه چې بس مونږه 2-3 لکه روپۍ والو او خیرات وکړو، بس چا ولې د خلک یې وخوري غوښه په ځای ختمه کړي. نو مونږ اکثر د خلکو ته وایو داسې مه ختموئ، خپلو مړو پسې صدقه وکړئ، صدقه جاریه. دا پیسې چېرته په جومات ولګوئ، دا چېرته په مدرسه ولګوئ، دا چېرته په رفاعي کارونو کې ولګوئ. داسې رفاعي کارونه چې هغه رفاعي کارونه هم وي او د هغې نفع دا عام وي، منتفع عامه ورته ویلی کېږي چې هر چا ته ترې نفع رسي، هر چا ته پې پابندي نه وي. لکه په لاره کې داسې د کویې انتظام یا د بل څه چې عام خلک د هغې نه استعمال کوي، نو دا صدقه جاریه ده چې تر څو پورې قایمه وي ثواب به ورته وررسي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام له یو کس راغلی، د الله پیغمبره زما مور وفات شوې ده، زه خپلې مور پسې صدقه کوم، څه وکړم؟ د الله پیغمبر ورته څه وایي؟ الله پیغمبر ورته وایي چېرته د اوبو کویه وکنه، یو ځای کې اوبه نشته دی، هلته د کویې انتظام وکړه چې خلکو ته د نفع رسي. دا ستا د مور د صدقې دپاره، بس دا عظیمه صدقه ده. او داسې وکړل هغه صحابي لاړې او خپلې مور پسې کویه یې وکنیسته او هغه یې مور پسې صدقه کړه، بس خلکو به ترې نفع حاصلوله، ثواب ورته وررسېده. نو فرمایي صدقة جاریه. دویم فرمایي او علم ینتفع به، دویم علم دی چې په هغې فایده اخیستلی کېږي. داسې علم په دنیا چې د هغه نه فایده اخیستلی کېږي، لکه یو عالم دی هغه په دنیا شاګردان پرېښي دي، خلق ته نفع حاصلې، یا په دنیا کې کتابونه پرېښي دي نو خلق د هغه د کتابونو نفع حاصلې. صاحب د کتاب په دې کې حصه نشته، د دونه لویه حصه یې ده پکې. دا نیک انسانو الله جل جلاله د د عمل جاری ساتله، څونه چې دا کتاب په دنیا موجود دی دته د نفع رسي. دا چې هر مصنف د کتاب یا هر عالم چې د هغه د علم په دنیا پاتې دی او خلکو ته د نفع رسي. دریم نمبر فرمایي او ولد صالح یدعو له، او دریم نمبر هغه انسان چې هغه ځان نه وروسته نیک بچی پرېږدي چې هغه وله دعا کوي. نو دا نیک بچی چې دعا وله کوي یا صدقات خیرات پسې کوي، یوازې دعا نه ده، یا دا نیک بچی هغه پسې وروسته صدقې کوي، نو دا عمل مور پلار ته رسي. نو دا هغه نیک بچی د وجې نه د پلار د عمل ختمیږي نه. نو دا درې کسان دي چې د دوی عمل د مرګ نه پس هم دوی ته ور روان وي. نو هارون رشید بادشاه ته لور ووي چې طالب العلم تا دا تپوس کو چې دا په دې درېو کسانو کې و
کنه دا د درو کسانو نه بهارو که په دې درو کسانو کې دننه ورو دا ژوندی دی مړ نه دی ځکه عمل جاری دی او که بهارو بس بیا وفات شوی دی دنیا نه عمل ختم شو د دنیا جسمن څنګه دی دنیا نه لاړ عملن هم د دنیا نه ختم شو